الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قدرمنو مشايخ علماء کرامو عزتمندو ملمنو او د گندف قرب جوار دین دوستو او معززو مشرانو کشرانو او با پرده خويندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر د خوښۍ او د خوشحالۍ شیبې دي چې زه د خپلو معززو مشایخو او دین دوستو عوامو ورونو په مخ کې یو څو خبرو د پاره دعوت شم، ورنه زه رسمي د بیان د پاره نیمه بلل شوی، خپل شوق مې کیم کوم خبر شم پروګرام نه مې چې خپلو مشایخو بیانات واورم او د ګندف د دین دوستو مؤمنو او عزتمندو خلکو سره زما ملاقات وشي، ځکه زما په ژوند کې دا زما اولنی ځل دی چې د ګندف په خاوره باندې زه قدم ږدم. دا زما ډیر تقصیر دی، دا خپل تقصیر او کمی ګڼم، خو ډیر سخت زیات د خوشحالۍ او د سعادت احساس کوم چې تاسو سره زما ملاقات وش، تاسو مې ولیدئ. د خپل متعال رب شکر ادا کوم چې د خیر او برکت په دې مجلس کې سره ټول شریک کړو. الله دې زموږ او ستاسو راتلل او ناسته قبول کړي. د هغو بچو چې هغوی ختمونه کړي دي هغوی ته او د هغه درنو کورنو ته د زړه د تله مبارکي ویم. الله عز وجل دې دوی ته مزید توفیق ورکړي او الله دې د ټولې علاقې لپاره د خیر او هدایت سرچشمه وګرځوي. خاص کر شیخ صاحب عبدالسلام او د هغه رونه او د هغه بچي، خاص کر شیخ صاحب خلیل الله او د هغه نورو ملګرو او د ټولو دوستانو دپاره د الله په در کې دعا کوم چې الله د دې ټول علمي او دعوتي جهود او کوششونه قبول کړي. ځکه دا زموږ او ستاسو ناسته هم هغوی فرصت برابر کړه، الله دې جزای خیر ورکړي. قدرمنو وروڼو، ډېره مختصره خبره کوم. که د امت په ننني حالت باندې موږ او تاسو سوچ وکړو، د خپل کور او کلي نه راوالو تر د ملکه پورې او د ملک نه راوالو عالم اسلام او اسلامي نړۍ ته د خپل سترګې وغځو، نو د امت حال ډیر قابل افسوس او قابل خفګان دی. د کور نواله تر د ملکه پورې او تر د ټول عالمه پورې خفګانونه دي، پریشانۍ دي، مصیبتونه دي، ستونزې دي، مشکلات دي، غمونه دي، خفګانونه دي. زما ورونو، د دې ټولو پریشانو، د دې ټولو غمونو، د خفګانونو، مصیبتونو، ستونزو بنیاد او سبب لټول غواړي زما ورونو، د هغې علاج باندې سوچ او فکر پکار دی. نن چې اسلامي امت څومره د ضعف او د ذلت شکار دی، په تاریخ کې یا نمونه نشته یا به ډېرې کمې سابقې ولري. د دې علت او سبب سره زما ورونو، علت او سبب د اسلامي امت د خپل دین اسلامي نه رویګرداني. من اسلامي امت مسلمانان یو الحمدلله، خو تر ډیره حده پورې من اسلام اول صحیح پیژندلی نه دی، او که پیژندلی هم دی خپله زندګیم د اسلام د لاندې په حقیقي معنا باندې نه ده تیره کړې او اسلام په خپل ځان باندې په صحیح معنا نه عملي کو. نن د امت حال ته وګوره، د الله معصیت او نافرمانۍ ته وګورئ زما ورونو. سود څومره عام دی، سود داسې یو معامله به نه وي چې هغې کې سود نه وي، الا ماشاء الله د سود نه پاکې معاملې ډېرې کمې دي. نن زما یو تاجر ورور راځي زما نه تپوس کوي، مولوي صاحب، شیخ صاحب، د دې مسلې څه حکم دی؟ د هغه مقصد دا وي چې ده ته د جواز فتوا ورکړي، د جواز حکم ورته ورکړي. دا تا نه چې تپوس کوي خپله هم شکي دی پی، خپله په دې باندې یوې نتیجې ته رسېدلی چې دا کار حرام دی،
کتا ورته ویل چې دې کې خو سود دی یا حد اقل د سود شایبه ده پکې بوی دی د سود پکې، نو څه وایي مولوي صاحب په ضد دې چې درته وایي چې جزاک الله خیر اخرت دې راله بچ که الله دې اجر درکړي. څه وایي مولوي صاحب په دې خو ټول خلک اخته دي، دا خو ټول خلک کوي. اړی تنګ شي خفه شي د مجلس نه وځي، د قرآن او د سنت فیصلې ته به نه تسلیمیږي. نن بې حیایانې فحشا څومره ډېره شوې ده زما ورونو، نن معاصي او ګناهونه زموږ ستاسو د کورونو دروازې ټکولې دي زما ورونو. یاد ساتئ چې کله د امت دا حالي نه به الله د دې امت نه ګرانۍ نه اوچتې کي، نه به الله د دې امت نه غمونه او پریشانۍ نه ختمې کي، او نه به الله د دې امت نه ذلت ختم کي، تر څو پورې چې دې امت په خپل حال کې سوچ نه کړي او خپل حالت ته تغییر نه ورکړي، الله عز وجل خپل وعدو ته تغییر نه ورکوي. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي من عقوبات الذنوب انها تزيل النعم وتحل النقم. د الله سنت دا دی، د الله عادت دا دی چې کله په یو امت کې ګناهونه زیات شي نو د ګناهونو د وجې نه الله عز وجل نعمتونه اخلي او سزاګانې او عذابونه هلته نازلوي. د دې وجې نه علي رضی الله تعالی عنه نه نقل دی، دغه مشهور قول دی ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. څومره مصیبتونه چې تاسو ته رسیږي، څومره امتحانات او پریشانۍ چې راځي، څومره دربدرۍ او ستونزې او مشکلات چې راځي، څومره غمونه او خفګانونه چې راځي، د دې سبب ګناه ده او دا چې پورته کېږي هغه په توبه باندې پورته کېږي. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه د خپلو مجاهدینو ملګرو سره کله چې قبرس فتح شو، ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه ملګري ولیدل د قبرس د مقبوضه ځمکې عیسایان هغوی تړل او سی وینځي کول، زنانې وینځي کولې، ځوانان هلکانې غلامان کول. ابو الدرداء رضی الله عنه ډېر وژړل. جبیر ابن نفیر ورته راغی، ورته وایي ما یبکیک یا ابا الدرداء، ولې ژاړې ابو الدرداء؟ اتبکي فی یوم اعز الله فیه الاسلام واهله. ابو الدرداء په هغه ورځ ته ژاړې چې دا د خوشحالۍ ورځ ده، دا خو هغه ورځ ده چې الله اسلام ته اهل اسلامو ته عزت ورکړه، قبرس فتح ده. هغه ورته وایي ویحک یا جبیر، جبیر هلاک شي، ان هذه امه كانت قاهره لهم ملک. دا امت چې نن ذلیله ده، تاسو تړئ، غلامان کوئ، وینځي کوئ، دا ډېر قوي امت و، لهم ملک، د دوی پاچاهي و پرونه پورې. خو فلما اضاعوا امر الله، چې کله د الله حکم ضایع کړ، صیرهم الى ما ترى، نو الله ته هغه څه جوړ کړل چې ته ګورې. بیا هغه وایي ما اهون العباد على الله اذا اضاعوا امر الله. الله باندې دا بندگان څومره سپک شي چې کله د الله حکم ضایع کړي. زما ورونو موږ او تاسو به د الله سره هله قدرمن شو، هله به عزتمن شو چې موږ او تاسو د الله طاعت وکړو، د ګناهونو نه ځان وساتو. سلفو کې دا جذبه ډېره و نهایت زیاته چې هغوی حلال وخوري، حرام ونه خوري، یا د ګناهونو نه فحشا نه ځان وساتي، که څه به کېدل فورا توبه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه تاریخ او سیرت تاسو مطالعه کوي، یو غلام ورته یو ورځ سره وړي، ابوبکر ځان هوی خوري، دغه غلام روزانه څه ګټه وټه به ول راوړله، هغه به خوړله. ورته وایي غلام ورته وایي تا ته پته ده دا نننی خوراک تا د څه نه وکړ؟ هغه ورته وایي نه، دا خو په جاهلیت کې ما کهانت کړی، ترویتي توب مې کړی، نجومي توب مې کړی، چې د غیبو خبرې مې کړې وي، چل مې راته نه راته څه دروغ مې وه، سړی مې دوکه. دا د هغې اجوره او د هغې عوض و. ویل ښه، ګوته یې تالو ته ښکته کړه، ټولې الټې چې نس ته مې، معدې ته مې، خېټې ته مې چېرته یوه نوڼۍ حرامه لاړ نه شي. یو مختصره واقعه د عطا ابن یسار او د سلیمان بن یسار رحمهم الله درته ذکر کوم. دی مکې ته روانو د مدینې نه د خپلو ملګرو سره، چې کله ابوا مقام ته ورسېدل
ملګری ټول د یو ضرورت په خاطر لاړ، یوازې عطا رضی الله تعالی عنه رحمه الله فاتش په خیمه یو بانډچۍ وه، ګډې بېزې سره ولې ډېره جمیله او حسینه وه. هغه رالله او د عطا رضی الله عنه خواته، عطا رضی الله تعالی عنه تابعي ته رضی الله تعالی عنه سره ویلی شو، هغه ورته مونځ سپک که، زر زر یې مونځ وکړه، خیال دا وکړه څوک به یې حاجت به یې ضرورت به یې. هغه چې کله سلام وګرځو نو ورته وایي څه خدمت؟ ورته وایي زما ستا نفس په کار دی. هغه ورته وایي الیک عني، د الله بندګۍ د ما نه لرې شه، د جهنم په اور باندې ځان هم مه سوځه ما هم مه سوځه. دی ورته وایي چې نه کېږي که نه کېږي، ما سر بابا د عملي کې. په دې وخت کې عطا ابن یسار رحمه الله په ژړا شو، په ژړا شو، دومره یې وژړلې چې دا ښځه حیرانه شوله، ویرېدله، هغه هم په ژړا شروع وکړه. په دې وخت کې سلیمان ابن یسار رحمه الله راغی، ورته وایي هغه چې راغی کېناست، هغه هم په ژړا شروع وکړه. نور ملګري راله، هغوی هم په ژړا شروع کړه چې دا ټول یې ولیدل ژاړي. ښځه لاړله، ځان یې ونه لید. سلیمان وایي ما ترې تپوس کوو خو حیا راله. په بل سفر باندې مصر ته تللی دي، هلته یې پړاو اچولی دی، شپه ده، د شپې عطا خوب ولیده او په خوب کې ژاړي. سلیمان رایخ شو، ورته وایي وروره ولې؟ وایي یوه خبره درته کوم خو زما په ژوند به چاته نه کوې. وایي څه دې ولیدل وروره؟ وایي یوسف علیه السلام مې په خوب کې ولیده. یوسف علیه السلام ته مې وویلې چې ستا حال دی عزیز مصر د ښځې سره ډېر د تعجب وړ نه و، د دروازو تړل شو دروازو په منځ کې ته راګیر کړی وي، تا ته د ګناه دعوت در کړی او ته ته الله بچ کړلی. وایي هغه راته ویلې چې زما د حال نه ډېر تعجباور حال د ابوا په دشته کې د خیمې والا حال و چې په شړه خیمه کې په دشته کې هغه ته ښایسته جینۍ راله او د الله په فضل کې هغه بچ شو. وایي په دې وخت کې بس زه ژړا ونیولم، خوب رایخ کړم. زما ورونو وخت کم دی، موږ ټول د شیخ صاحب عنایت الله باجوړي حفظه الله د بیان د اورېدو تږي یو، هغې ته منتظر یو. دا مختصر یو څو خبرې مې ستاسو مخکې عرض کړلې، خو اخرني یو منټ کې فقط دا خبره کوم زما ورونو چې علاج څه دی؟ علاج الرجوع الى دین الله، د الله دین ته رجوع. موږ به کله عزت مومو چې د الله حقیقي دین ته رجوع په حقیقي ډول او په حقیقي توګه د الله دین په خپل ځان باندې عملي. عمر رضی الله تعالی عنه چې کله فلسطین ته بیت المقدس فتح شوی و، ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه استقبال ته راوتی دی، د اوبو یو چل راغی، عمر امیر المؤمنین رضی الله عنه پیسې راپورته کړې، پیزارې په ولو باندې کېښود، وښې د لاس نه دغه نه ونیوله پړي نه. ابو عبیده ورته وایي امیر المؤمنین دا څه کوې؟ که دا خلک دا ټول د نصاراو اساقفه او پاپان راوتي دي، که دا یې ویني چې دا امیر المؤمنین دی، دومره ساده باده سړی. هغه ورته وایي ابو عبیده که بل څوک وې ما به ورته سزا ورکړې وې، ته یو دا خبره کوې. كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، من ډېر ذلیله قوم و، د صحراو د دشتو خلکو، موږ له الله په اسلام عزت راک. فمهما ابتغینا العزه فی غیره اذلنا الله، کله چې موږ عزت د اسلام نه په بله لار کې لټوو الله به موږ ذلیله کړي. نو زموږ د عزت یوازنۍ لاره اسلام او په اسلام په حقیقي معنا عمل کول دي. الله دې موږ واقعي او صادق رښتیني مؤمنان جوړ کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.